قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم مسلمانانو، د الله رب العزت کتاب د ختم په موقع باندې راجمع شوي یو چې مونږ او تاسو چرتم د چانم د الله د دین خبره اورو چې مونږ او تاسو مخکې نه په هغې کې د عمل نیت کوو نو پیدا به راته ملاویږي. که چرته مونږه داسې یو دینی مجلس ته ځو زمونږه مخکې نه څه نیت نی خو بس ختم دی او خلک به راغونډېږي او مونږ به هم لړ شو وزیري به وکړو نو محترمو مونږ او تاسو ته به بیا پوره فایده د هغې نه ملاویږي. د آخري 3 سورتونه دي، د دې ترجمه به وشي. داسې مجالس دا ډېر بابرکته مجالس وي. بیا محترمو د رمضان المبارک میاشت ده، بیا د رمضان المبارک درمیانه عشره هغه په ختمېدو باندې ده او د روجی دی میاش بارکی الله فرمائی ایام معدودات، دا سورز د شماری او د رمضان په حوالی سره دا یو حدیث پاک دی، دا توجه سره ووره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا مسجد تا تشریف آوریو کا چې کله هغه خپل منبر او محراب تا ورختو یو پیر امین وی بے امین ہوئے پدری ما پیرا باندې بیا امین ہوئے. صحابه کرام تپوس کئی چې اے دا اللہ رسولہ تاسو خصنن ناشنا غنتا کارو که منبر تا خطو سرا تاسو 3 پیری آمین ہوئے نو دا سکی صدا نبی علیہ السلام و طویل جبریل امین رالو نو زچ دی لنبے پونے باندے میں قدم کی خودا نو جبریل امین یو سوالو کو چې اے رب ذوالجلاله د چا په مخ کې د دې پیغمبر تذکره وشوه د ده نوم واغستی شو او دې درود ونه وی نو ربا دغه سړی تباہ و برباد کی. نو ماوی چې آمین. نو مونږ او تاسو ته پکار دای چې چرتم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تذکرہ اورو چې خامخا درود پاک وایو او اسم روزانه کم از کم یو 200 پیری چې مونږ او تاسو په پیغمبر درود وایو. د دې ډیر برکاتی پکور کې د سره ډیر خوشاله راځي، د سره ډیر پریشانې ختميږي.
دویم محترمو وی کله چې زه دویمې پوڼې ته شوم نو جبریل امین بل سوال وکړ چې ای ربا چا چې د مور پلار په خدمت سره جنت حاصل نه کړ دې خدای تبا کی مور پلار داغي په خدمت باندې جنت حاصل نه کړ مور پلار ته نه خپو نو رب ته دی تباہ و برباد کی نبی علیہ السلام وی ماوے آمین بیا درم پونے باندے جبریل امین سوال کئی چه اے رب ذوالجلالہ پچا باندے دا رمضان المبارک دا میاش رالا او دی تن پا دی میاش کی پا اللہ خپل گناہونا ماپ نکا نو دی تباشی نو ایماوی چه آمین اوس دی مونگا وګورو محترمونو چه آیا مونگا و تاسو پا اللہ باندے خپل گناہونا ماپ کا پا رجوع کی کنا ځکه چې په دې میاشت کې خو شیطانان تړلی شوي په دې میاشت کې شیطانان قید کړي شوي په دې کې اعمال کول آسان په دې کې انسان توبه وباسي الله سره تعلق قائم کی او بیا محترمو د دې انساني زندګۍ اس ګارانټي نه وګوره د ټماټر سنا سه ګارانټي شتا چې پرچ کې دې نو یو سور از بدل کارو کی ضرب خرابي کی نه خود انسان کدی بنگله کې پشیشو کې پقلاګانو مضبوطو کې ار چرته دی پټي خود د ګارانټي نشتا دته به مرګ راځي خامخا به راځي کل نفس ذائقة الموت چې کله دا مرګ مونږ او تاسو ټول ته برازي زکه څوک چې دی دنیا ته راغلي دی نو دی د تلو د پار راغلي دی ای اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے یو سړی دنیا ته راغی د دنیا نه بزي بیا د دنیا دا زندگی پا منڈا منڈا روانہ دا سار کیگی او بیگا کیگی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر بس یوں ہی تمام ہوتی ہے وی دا سکنڈے استنے دا ٹک حاسی ٹک مگانا دا جن پا اونا دی دا تبر گزارو نکیگی دا گڑے چے دا ستن پا کتاوی کی کنا دا انسان دی زندگی تا د تبر یو گزار را چولی کیگی بس دا زندگی دا ختمی کی وی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ربتا ربتا چپ کے دم بدم چی مونگا و تاسو دا زندگی پا منڈا روانه دا محترمو چی مونگ دا خپل مرگ دا پارا تیاری شروع کو دا دغی دا پارا دا روجینی ولدی دا دغی دا پارا دعاگانی کا ولدی د دغه د پاره په آخرت باندې خپل ایمان مضبوطه ولدي چې مونږ او تاسو کامیابی غواړو چې زمونږ په الله ایمانی چې مونږ الله منو چې مونږ د الله اومنو چې الله زمونږ خالق دی الله زمونږ مالک دی الله زمونږ رازق دی الله ارچا ته روزي رسان دی چې رازق الله اومنو که زما کاروباری او کنا خو رزق با اللہ را کئی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رازق اللہ دے میگو تے ورکی زناورو تے ورکی مونگا و تاسو تا ټول مخلوق تا اللہ رزق ورکی چه اللہ او پی جنو دا اللہ صفتونا اغا او پی جنو او دا اللہ صفتونا اللہ توایو دا اللہ یو صفت بل چاہتا نور کو چی اللہ پا ہر سبانے پوہ دے اللہ پا ہر سبانے قدرت والا دے اللہ پا حالات سماولو باندے قادر دے عزت ورکولو والا اللہ دے دوے محترمو
چې د الله منلو سره مونږ او تاسو خپل پیغمبر ومنو چې زمونږ پیغمبر څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر الله مونږ ته رالیږلی چې مونږ د هغه تابعداري وکړو او که چېرته د پیغمبر د تابعدارۍ نه مونږ اوټ زندگی تیره کا لباس د پیغمبر په طریقه نه لباس زمونږ په خپله خوښه پیغمبر وی زنانه به د بې حیایۍ لباس نه اچوي یو زنانه ده یو جینۍ ده هغه وی زه به اچومه دا د پیغمبر خلاف کوي دارنګې زندگی د پیغمبر خلاف تیره کو پیغمبر زنانو ته خبره کوي چې یو زنانه د پاره دا جایز نه دی چې دا نپلی روجه نیسي او د خاوند نه تپوس نه کړي د خاوند د اجازت نه بغیر نپلی روجه جایز نه ده د خاوند د اجازت نه بغیر نپلی موس کول ناجایز د خاوند د اجازت نه بغیر د کور بل خواتلل ناروا وسونه زنانه دي خاوندان سونه اعتماد کې اغستی کئی آغا سا چې خپل خوخی او خاون غریبی خود ځانه خیهې جوړ کړي هغه اعتماد کې اغستی غته خبري گمنا او زما دا خزه کدا نو دا پرشته دا او دا د جنت حور دا دا بالکل 100% پاک دا نه محترمو د خاوندم ذمہ داری دی خدا بیبی به د خاوند د اجازت نه بغیر چرته قدم نګدي زمونږ سونه خويندې میندې دي ساره خاوندان په یو لړ شي او دی پړوي پتاخه کې خپل غم خاده کوي خپل غم خاده کوي خپل شاپینګونه کوي او خاون غریب خبرم نو دا خو د قیامت پر کیسه پړاګه کیږي کنه لکه نن مونږ یریګو کنه چیرې زما خاون یا زما پلار زما مور زما استاد زما مشر دا زما د کمو کوتاهونه خبر نشي او بشرمېږم په خلکو کې اے محترم خويندو میندو چې د عرض د قیامتي او د آدم علی السلام نه راوالی د نبی علی السلام د اخیری امتی پورې دا ټول خلک پیغمبران به موجودي زمون پیغمبر به موجودي زمون ګرونه خويندې به موجودي مور پلار به موجودي رشتہ دار به موجودي بچي به موجودي او مونږ او تاسو چې دنیا کې کم سکارونه کړي کنه دا به ټول پډاګ شي بیا به سړی سترګې څنګه مخامخ کوي نو پیغمبر منل د پیغمبر خبره منل مونږ معلومات کو د پیغمبر طریقه صدا خپل غم خادو کې د پیغمبر علی السلام طریقې معلومو چې په غم کې د پیغمبر طریقه صدا په خاده کې د پیغمبر طریقه صدا چې مونږ د دې تپوسونه کوو د دې د پاره کور کې تعلیمونه کیږي او درېمه خبره محترم وو چې مونږ قیامت ومنو چې قیامت دا ورځ را روانه ده رز د قیامت دا د فیصله رز دا رز د قیامت دا د حساب کتاب رز دا رز د قیامت دا هاغه ورځ دا پدې کې به د زری زری حساب کتاب کیږي د زری زری فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى که چا ذره عمل کړی دی سلام ملاویږي خپل ذمہ داري او پیجنو د الله دین د کو خپل بچي اغي د الله دین ته فارغ کو او قران کریم زده کو دې ځکه الحمدلله زمونږ د بچي د ډیر وخت نه مهنت کوي او الله ورته قابلیت هم ورکړي دي الحمدلله ثم الحمدلله ادا زمونږ د پاره لوی د اعزاز خبره ده منګ د خپل مشرور طویلیو چیرې په دې بچو کې دا یو بچي ما تراکا چې دا ز مدرسه کې داخله کم نو بس راته وې دا خو د خوشاله خبره ده نو مدرسه کې مې داخله کا حالات راتلو هغه علم هغه پورا ک درسونه د قران زده ک اوس الحمدلله مشورې سره درس شروع کی مشورې سره ختمو کی او کم شاگردان ک پرز کا کم خپل اولاد ني خورزیر ویری نه یا څوک چې د چا د پاره دغه علم سبب جوړ شوی یا
نو څونه مسلمانان چې عقیده د چا نه زده کړي چې مشورې سره زه سبق شروع کم کله سبق شروع نه کم ورځو کې درس کومه کمو کې نه کومه کم ویمه دا اوس مونږ سره سکل یو بچی فارغه شوی وه هغه پلار راغلی و چې مونږ روژه کې څه وکړو نو ما ورته وی چې زنانو ته صرف په دې روژه کې صورت احزاب او صورت نور ووایه دا 2 صورتونه ورته ووایه هغې ډېر زیات خوشحاله و وی تیارې مو وله بلا شی وکړو بلا خلق به هغه درس ته راتله نو محترمو دغه مشورې سره زمونږ دا بچیم چلیږي الحمدلله د دې د وجې نه په علم کې برکت هم دی الله دې ورته نور برکتونه سیوا کی او هغه اولاد چې دینه څه خیر خورېږي نو دا د مور پلار د پاره صدقې جاریه ده قیمتي بچي هغه دي چې د دینه څه نه څه د خیر کار کیږي چاته تور ټکې بیانوي نو دا لویه سرمایه ده اوس که دی خوا یو بچی لوی دنیایي عہدې والا دی کروڑها روپۍ ګټي دا خو تا د پاره صدقې جاریه نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات ابن آدم کله چې انسان وفات شي انقطع عمله د عمل سلسله ختمه خو څو کارونه دي که په خپل جون باندې کړي دله به د هغې سیلې میلاویږي یو پی کې صدقې جاریه ده داسې ځای کې چا مال ولګاو چې د هغې فیدې همیشه د پاره چې ته مدرسه کې یو ګټه ولګوله یو خښتې ولګوله د یو سیمټو بوجې پکې ولګوله دا صدقې جاریه ده چې ته چاته قرآن واغسته کتاب یې واغسته دا صدقې جاریه ده او دویم هغه پوه چې هغه پویه باندې عمل وکړو د دې ثوابونه به پس د مرګ نه میلاویږي او دریم د چا کم بچي چې نیکانو د نیکې کارونه یې کوله نو که مور پلار مړه شي هغې ته به د هغې سیلې میلاویږي اوس که چېرته تا د اولاد تربیت نو کړی اولاد دنه بدعمله لوی شو ته د اولاد پته نه لګې ته دا ذمهداري نه ادا کې که هر خوا لړو هر چېرته لړو د شپې چېرته ځي د ورځې چېرته ځي څه کوي څه روزګار یې دی څه کار یې دی حلال دی که حرام دی دا تپوس ته نه کې دا بچی ستا د غفلت د وجې نه روان شو د دې بچی نه چې څونه بې حیایي او بېدیني خورېږي که دا بچی مونځ او دس نه کوي که دا بچی نور غلط کارونه کوي نو دې کې ورسره مور پلار برابر په برابر باندې شریک دي په دې وجه قرآن حکم دا دی قو انفسکم واهلیکم نارا اے مسلمانانو چې مونږ نن په دې ختم کې توبه وباسو نن نه بعد غلط لباس ختم رسمونه رواجونه ختم جمعې ماښامونه څلوېښتې کلیزې ختمې قبرونه پخول ختم اے محترمو خویندو میندو نن ګوره د اکثریت د نارینا د خپلو زنانو خبر ډېر ښکلي مني نو اے زنانو خویندو میندو د خپل نارینو باندې د خپل مشرانو قبرونه مکمل کچکې که پوخ قبر خو ګناه ده نو ستاسو خبره منلی کېږي نو کور کې نارینو ته ذهن سازي وکې نارینو ته ووایې ورې پخادو کې وربلې پالنګونه دا څیزونه به بالکل نه کوو چې هله هلک به کور ته را دننه کوو جینکې به تې تاویږي او دا ټول د بې حیایۍ کارونه اوسه پورې که څه شوي په هغې توبه او استغفار آینده دپاره خپل رب سره تعلق نو محترمو دا سورة الاخلاص دی دا مکی سورت دی پا دی که سلور آیتونا پا دی که دا اللہ پینزه نمونا سوکم چه دا سورة الاخلاص درے پیری اولولی دا پورا قرآنم را ثواب ملاویگی قل هو اللہ احد ہوا یا اے نبی علیہ السلام شانداد اللہ دی یکیو اللہ حسومت اللہ دی بے حاجتا لم یلد ولم یولد نتی سوک پیدا دی نچا نہ پیدا دی او نشتہ دا اللہ اس سوک برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ہوا یا اے نبی علیہ السلام پناہ وارم پر رب دا سبا
دا درې واړه سورتونه سار او ماښام درې درې کرته وظیفه کوي د مصیبت نه د شر نه د تکلیف نه د مار چیچلو نه د مچې چیچلو نه د لړم چیچلو نه د ټکرو نه د اکسیډنټو نه د دې بلا مصیبتونو نه په امن کې سار او ماښام درې درې کرته دا درې سورتونه لوستل د ود کېدو نه مخکې دا درې سورتونه لوستل درې پیرې په لاسونو شوب کول په غون بدن باندې لاس راخکل قل اعوذ برب الفلق وایا اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړی دی الله ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې را خورشي ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پوکون کې نه په غټو کې تارونو لغټه ورکی منترې په شوب کوي دا ناروا دي ښا دا به مخ کې جادوګرو دا کار کو بیا وروسته منجورانو دا کار شروع کو دا تارونو لغټه ورکی خپل منترې په شوب کوي بیا وته بندونه وي په خوا داسې په دې علاقو کې دا رواجو درگاہونو کې یا بعضی کورونو کې دا تارونه به خلکو خرصول بندونه به خرڅول په خلکو باندې یو ښه کاروبار د خلکو روانو الله احسانو که د قرآن درسونه شروع شو آغا رسمونه رواجونه ختم شو نفاسات فی العقد چې غوټې ورکي او خپل منترې شوب کوي جادو کوي د جادوګرو د شر نه پناه غواړم ځکه ډیر خلک جادو کوي اخرت یېري په جادو باندې بسوسی سرز دو بستا چې چا سره نه لګي دا غته بلک د بدن تکلیف ملو شي لګ ډیر او بیا دا جادو به تا ته واپس کیږي یو خو سره د ایمان نه خلاص شوي سونه نقصان وشو بل سر تندې به نه لګي ښا ډېرې ښځې لګیایي اړامي الته سړی راوتې ښځه راوتې دا کوډې منترې راوباسي تعویذونه راوباسي دا ټول ناروا دي دې نه ځان وساتئ چا کړي توبه وباسئ ښا ډېر ښه کورونه شته او د خدای شان دې مونږ په خدای ډېر زر خبر کی ډېر ښه خلک شته په کورونو کې کله کله ښه د دین ماحول می چې په کور کې لږه کالی مالی ګډوډ شو لږې پیسې ګډې وډې شوې که نه بیا خلکو پسې ګرځي شیشه کې معلوم کا نوک کې معلوم کا غل راته معلوم کا دې سره انسان د ایمان نه وځي ښه د ایمان نه وځي نو بیا نکام ماتېږي ښه نو بیا د ښځې خاوند یو بل سره سلام کول خبرې اترې دام ناروا کېږي ښه دا وړې خبرې نه دي ښه ومن شر النفاثات فی العقد بعضې خلک د ضد نه نور زور راوړي هلته کې دا خو په ریشه راوباسي او دا ریشه هلې راته وویو پلانکي سره پیریان دي او پلانکي سره دا دي او دا ډېرې زنانه غریبانانې رواني او تباه بربادي شي ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد ګوره د الله او د الله د رسول تابعداري کوي دې ته مه ګورئ څوک به وي دا پنجپیریان دي او دا دعا نه مني او خیرات نه مني پنجپیر خو ثوابې کې کلی دی دا را روانه جمعه نه بله جمعه پکې د قرآن ختم دی خپل نارینه تاسو ولېږئ ختم ته دا خو هلته کې کلی دی وی دا پنجپیری دی دی تعویذونه نه مني نه دا تعویذونه خو نه دي دا خو ته جادو پسې ګرځې اوس په تعویذونو باندې خو غل نه معلومیږي دا په جادو باندې تعالی جادوګر الونه وایي عقیده دې تباه برباده شوه ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي حسد ناکاره مرض دی حسد دا زمونږ د زړه کې راشي نو بیا د سړي نه د خپل سکه رور د تره د زوی د رشته دار د ګاونډي په زنانو کې هم د یو یور د بل یور د روندار د اندرور او د اندرور د روندار صحیح جامه عزت کامیابی ترقی دا نه برداشت کیږي بیا دا حسد کوي حسد نیکه سوځي ومن شر حاسد اذا حسد دا حسد سره بیا سیاله په خلکو کې راشي نو بیا ټوله زندگی د سیالوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا اے نبی علیہ السلام
پناه غواړم پر رب د خلکو ملک الناس بادشاہ د خلکو الہ الناس واقدار د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکی پټیدونکي نه الذي يوسوس اغا چې وسوسې چي فی صدور الناس پسینو د خلکو کې من الجنت والناس که د پیریانو انسانانو نه قرآن کریم ختم شو. زه د خپل طرف نه د خپل بچی ته خپل مشر رور ته چې دا زمونږ د والد صاحب هغه قائم مقام دی اغي ته خپل مشر روندار ته چې دا زمونږ د والدی قائم مقام ده دا ډیره لویه ده سعادت او د عزت خبره ده. چرته زمون خاندان ته ګوره زما یاد شي زمون بیټک کې به یې وې کلبه به وه جغ به و سربانډي به و ما ته وویلي شي ستا رویرې هلته قرآن ختم کړی کاکا جان هلته به راځې زه ډېر ساعت وجاړم زمون کور کې زمونږ رویرې او قرآن الله د خورزي ختم دی الله د خورۍ په تراو کې ختم دی الله د بل خورۍ دی هغه ځای کې ختم دی. زه ډېر زیات وجاړم د خوشحالۍ نه چې ربه زمونږ خاندان زمونږ پلار هغه خپل پلار نو لیدلی زمونږ پلار هغه د پلار شفقت نو لیدلی د پلار نه ډېر ماشوم پاتې شوی و چې ته یو ځای دیاړي مزدوري کوه چې ته بل ځای چا سره دیکانی کوه چا رټلې چا سکونډلې دی الله هغه زندگی تیره کا الله د هغه په نسل کې په نوسو کې هغه علم والا حفظ والا دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. محترمو نو زه خپل رور ته روندار ته د خپل رویرې ته او دارنګې زمونږ زوم داود خان حاجي صاحب که چېرته دا بیان آنلاین اوري هغوی ته زه د دې ختمونو ډېر ډېر مبارکباد ورکوم. دا ډېره لویه عظیمه خوشحالي ده. الله دې دا خوشحالۍ زمونږ په خاندان کې نور هم سیوا کی او الله دې اخلاص نصیب کی چې ریا دکلاوا تکبر دا را نشي. قرآن ختم شو کمی زنانا مشران کشران دې درس ته راتلی هغوی ته مبارکباد ورکومه ای د پاره ډېر ډېر مبارک شي. او یو دعوت فکر هم در کومه دلته خو نن تاسو دعا وکړه خو هلته د مناري جومات سره خوا کې زمونږ درس به یو هفته وي نو تاسو ته چاتم چې موقع ملاویږي نو سار او نیمې بجې درس شروع کیږي نو زه یو ګنټې نیمې ته پکې هلته هم حاضري کوئ وخت به قیمتي کیږي او بیا د را روانې شروع پرز به هلته کې دعا وي انشاءالله نو تاسو به د دعا دپاره هم حاضري کوئ درود شریف ووایئ دعا ته متوجه شئ. محترمو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال سموه سمواورید مونږ ته په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اے رب ذوالجلال مونږ ډېر بدعمله یو ډېر ګناهګار یو. اے ربه زمونږ ګناهونه معاف کړه ربه زمونږ کمی کوتاهي معاف کړي. اے ربه زمونږ دا بچی چې روجه په خوله باندې ستا د کتاب چغې والې اے ربه برکتونه یې سیوا کړي علم کې والا برکت واچې حفاظت یې وکړي دړه جایز تمناګانې پوره کړي د هر قسمه مصیبتونو آفتونو نه یې وساتې ربه. اے رب ذوالجلال د دې په دې ثوابونو کې د دې په دې قرآن لستو کې د دې د استادانو د والدینو د نیا نیکه د ټولو برخه وکړې ربه د ترونو ماماګانو یې سې پکې وکړې ربه. اے رب ذوالجلال د رونو خویندو یې سې پکې وکړې ربه د بچو یې سې پکې وکړې د داود خان صاحب یې سې پکې وکړې ربه چې دې زمانه کې داسې نارینه چې خپل بیبي ته وایي ته د دین محنت کوه. اے رب ذوالجلال د تمامو مسلمانانو دا روجې قبولې کړي. اے رب ته زمونږ نه راضي شي. اے ربا ته په مونږ کې د مسلمانانو والا صفات پیدا کړي زمونږ په زنانو کې د صحابیاتو صفات پیدا کړي. اے رب ذوالجلال دا ډېرې خویندې میندې روجه په خولې باندې ستړې ستومانه اوس دلته کې ځان دعا ته راورسو اوس بځي افطارۍ به تیاروي نو ربه دی خو دعا ته راغلي روجه ده ربه څه دیګونه نه دي پاخه شوي ربه
د دې دا واړه واړه کچکولونه چې تا ته یې نیولي دي ربه دا واړه کچکولونه د خپل خیر نه خالی مه واپس کې ربه مونږ د خپله دره بې نوا مه واپس کې ربه زمونږ دا واړه واړه کچکولونه چې تا ته مو نیولي دي ربه دا د خیره ډک کې ربه ربه زمونږ دا واړه واړه کچکولونه د خیره ډک کې ربه زمونږ په حال باندې رحم وکړې ربه ربه زمونږ د زنانو خویندو میندو بچو ته د حیا واله زندگی نصیب کې ربه د چا څه قسمه مشکلات یې اسانې کې وته پریشانۍ ختمې کې ای ربه زمونږ په دې ملک رحم وکړې زمونږ دا ملک د امن وګرځې زمونږ دا صوبه د امن وګرځې ربه مونږ به تر څو د علماو لاشونه پورته کوو اے رب ذوالجلال زمونږ د علماو حفاظت وکړي زمونږ د مدارسو حفاظت وکړي زمونږ د مراکزو حفاظت وکړي اے رب ذوالجلال د دې ملک چې کم مشران دي رب هغه صحیح مسلمانان په دین باندې کلک کې ربا اے رب ذوالجلال ته زمونږ حافظ او ناصر شي اے رب ذوالجلال د تمام مسلمانانو د روزې د عبادت ذکرونه تلاوتونه تراویح ختمونه دا په خپل دربار کې قبول او منظور کې دا دلته کم ختم شو رب دا قبول کې ربا دې ته قبولیت ورکې د دې برکات زمونږ د بچې ته د دې کور ته د بچو ته ربا ته حاصل کې ربا ربا زمونږ د بچې په خپل بچو خوشاله کې بچې د سترګو یخواله کې د بچو د غم او ساته ربا اے رب ذوالجلال مونږ تمام مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي ډیر مسلمانان د دعاګانو درخواستونه کوي داغي مشکلات آسان کی بیمارانو ته صحت نصیب کی د چا اولاد نی نیکان صالحان اولاد وتور کی او اے رب ذوالجلال د چا بچشتا خو بدعمل دی اے رب داغي د وجنا مور پلار ته پریشانی رب آغا بچی آغا نیکان کی رب آغا صالحان کی رب رب زرون و تبدل کی رب رب تا تا کو مشکل نه دا رب آغا بدعمل اولاد چې مور پلار ته ټینشنی آغا بچو ته رب ته هدایت نصیب کی رب قادر زړه و ته راوګرځي رب زړه کې د دین سره مینه پیدا کی د قرآن سره مینه محبت پیدا کی آغا بی دین او بی حیا بچی رب حیا والا وګرځي اے رب ذوالجلال اے پاک پروردگارا سونه مسلمانان چې وفات شوي مغفرت نصیب کی د ژوندو په عمرونو کې خیر او برکت واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اجي صاحب ته حکایت الله دیتا بابی دیتا ټولو تر ډیر ډیر مبارک شي 19